څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ رضیدي قیادت او زمونږ صوبایي قیادت او زمونږ د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو د ځوانانو سرلښکر سکندر یاد خان شیرپو په وینا باندې دلته کې موږ نن راوتي یو او د دې ظلم او د دې جبر او د دې بربریت او په دې ملک کې چې دا کوم حالات شروع دي د دې خلاف موږ خپل اواز اوچتو او خپل احتجاج ریکارډ کوو. تاسو چې سوچ وکړئ اوس پورې به دا چغې والې کېدي چې 65 روپۍ باندې کم لیټر و په هغې کې حکمرانان غله وو. نن چې په 165 روپۍ کم لیټر دی په هغې حکمرانان چې دغه دي فرشتې دي په 80 روپۍ باندې ډالر و نو په هغې کې د ملک حالات ښه وو. نن په 1.5 روپۍ ډالر دی کېدای شي 2-3 میاشتې بعد دا 200 روپو ته ډالر رسي. نو تاسو په خپلو سوچ وکړئ دې نه به څه جوړېږي. په دې ملک کې یو شیز ارزان دی چې هغه د غریب سړي عزت دی. نور هر یو شیز ګران شوی دی. 2 روپۍ 15 روپۍ او 10 روپۍ به په پخوانو حکومتونو کې پېټرول ګرانېدل یا به وړو چیني ګرانېدل. دې ځل له اوس 50 او 80 روپۍ یو شی ګرانېږي. وړو د خلکو د اغشتو د قیمتي خرید نه بیخي بار شوي دي. ژوند د خلکو بار شوی دی. دا ظلم دی، دا جبر دی، دا استحصال دی او په دې کې بیا پیر عباسي او وایي په 1 نمبر باندې پلانکي وزیر دی. زه په دې نه پوهېږم همدغې صاحب ده چې دا څوک چې اوازونه کوي هر سړی تنګ دی، هر یو انسان تنګ دی، هر یو انسان تنګ دی او صرف په دې خبره باندې تنګ دی چې د غریب سړي ژوند دلته برباد شوی دی. د غریب سړي ژوند دلته برباد شوی دی. دلته کې نور ژوند نه تېرېږي او دا څومره ظلم او جبر او بربریت چې په دې ملک کې دی، دا څومره د مهنګایۍ دا نوې لهر چې روزانه راځي، دا څنګه چې روزانه د IMF په شرطونو باندې زموږ دا ملک بربادېږي لګیا دی، دا څنګه چې زموږ د یو عام وګړي ژوند تنګ شوی دی. نو د دې لپاره به تاسو هم روزئ، د دې لپاره به موږ هم روزو او د دې لپاره به د دې صوبې د هر یو ګوند خلک روزي او انشاءالله د دې ظلم نه به ځان خلاصوو، د دې نیازي نه به ځان خلاصوو، د دې ناکام حکومت نه به ځان خلاصوو. او په دې حکومت کې صرف او صرف هغه خلک چلیږي چې هغه پخوا به یې وي که پېټرول به 500 لیټر هم شي زه به یې اخلم. زه هغې خلکو ته وایم نن خو چاته مخ وښایې. تاسو خو چې بل الیکشن کړی نو په خپله نښه شرمېدی، تاسو خو اوس په علاقه کې شرمېږئ، تاسو خو چاته را مخامخ کېدی نه شئ. خو په شرم باندې د دوی په 1 نمبر باندې وزیر څوک دی دا ورته پته لګي. هغه 9 رتن کې په 1 نمبر باندې څوک دی؟ مراد سعید نه جواد چاچا. زه د یو خبره کوم دي مصیبت دا دی چې زموږ ملک بربادېږي، زموږ ملک بربادېږي، زموږ را روان نسل بربادېږي، زموږ خلک بربادېږي، زموږ د علاقې امن او استحصال کېږي موږ سره. نو د هغې لپاره راپاڅېدل پکار دي. ملګرو ټول په جمع لاس چت کې راپاڅې به د دې ظلم خلاف اواز مو اوچتوئ. ډېره مننه.